بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن تاسو سره یو ټاپک ډسکس کوو چې هغه د UNO یونایټډ نیشن اف ارګنایزیشن، یعنی زموږ د اکثر چې کوم ټیسټینګ ایجنسی دي دوی اکثر په ټیسټونو کې یا په انټرویو کې زموږ نه دغه کوېشن کوي چې په دې کې دا کوېشن هم بار بار کیږي. وین پاکستان جاین UNO، پاکستان کله یونایټډ نیشن جاین کړی او ممبر جوړ شوی و. دې کوېشن نه مخکې چې کوم امپارټنټ کوېشن دي په دې هم ځان پوهه کړه چې اول کوېشن سره دا هم کیدی شي چې UNO دا شارټ فارم دی، یعنی دا فارم دا UNO کله جوړ شوی و، یعنی کله چې ورلډ وار 2 ختم شو، دا په 1939 کې شروع شوی و، بیا 44 کې ختم شوی و. دې نه بیا UNO په وجود کې راغلی. چې دا په وجود کې راغلی یعنی دا زموږ څخه جوړ شوی دی په 24 اکتوبر 1945 کې. UNO جوړ شوی دی په 24 اکتوبر 1939 کې د ورلډ وار 2 نه بعد دا وجود کې راغلی دی. صحیح ده؟ دا هم یو امپارټنټ کوېشن دی چې ستانه کیدی شي تاله مخې ته راتلی شي. دغه رنګې په دې کې چې کوم دویم کوېشن دی، یعنی چې کوم ته موږ شارټ فارم کې UNO وایو، UNO چې کوم هیډ کوارټر دی، هیډ کوارټر دی، دا چېرته موجود دی؟ دا موجود دی په نیویارک کې، نیویارک یعنی په USA کې، امریکا کې موجود دی او په نیویارک کې. دا پکې دویم امپارټنټ کوېشن دی. صحیح ده؟ دغه رنګې چې کوم UNO دی دې چې کوم ممبر دی، یعنی ممبر دی دې تعداد څو دی؟ د یونایټډ سټیټ چې کوم ممبر دی دا 193 دی، 193 دا دې ممبر دی، په دې باندې دا مشتمل دی. صحیح ده؟ دغه رنګې بیا په دې کې بل چې کوم ستانه امپارټنټ کوېشن کیدی شي هغه دا هم کیدی شي چې د یونایټډ نیشن چې کوم یعنی ابزرور سټیټ دی دا پکې بیا 2 دي. صحیح ده؟ دا هم پرې کې یو امپارټنټ کوېشن دی چې ستانه کیدی شي یادېږه. دغه رنګې چې کوم بل امپارټنټ کوېشن دی، یعنی وایي چې د UNO چې کوم اپیشل لینګویج دی، اپیشل لینګویج دی. صحیح ده؟ یعنی دا بیا چی دی؟ اپیشل لینګویج په دې کې چی دی او چی کومې کومې دي؟ چې دې کې زموږ سره یو عربیک دی. صحیح ده؟ دویم پکې بیا زموږ سره انګلیش دی. دریم پکې بیا زموږ سره چې کوم دی هغه فرینچ دی. او څلورم پکې چې کوم بیا دی هغه دی رشین. او چې کوم پکې دی کې بیا فنزم دی. او چې کوم پکې شپږم دی هغه دی سپینش. دا په دې کې شپږ لینګویج هم دي. دا هم ستانه د دې کوېشن کیدی شي. دغه رنګه بل پکې امپارټنټ کوېشن دی، یعنی UNO چې کوم دی دا چا کنسیډر کړی و، دې تجویز چا ورکړی و، تجویز چا ورکړی و؟ دا په 1945 کې چې کوم د امریکا او صدر و د کوم نوم چې روزویلټ دی دا UNO نوم تجویز کړی و او دی دا جوړ کړی و. چې کوم امپارټنټ کوېشن بار بار راځي دی، وین پاکستان جاین UNO، پاکستان یونایټډ نیشن کله جاین کړی و؟ یعنی پاکستان دا جاین کړی و په 30 سپتمبر 1947 کې. کله پاکستان آزاد کړی شو، آزادۍ نه فوراً بعد پاکستان په 30 سپتمبر 1947 کې UNO جاین کړو. او دا کوېشن هم راتلی شي اکثر چې هغه کوم یو ملک و چې د پاکستان مخالفت یې کړی و، یعنی د پاکستان ازادي چیلنج کړې وه، هغه و افغانستان. یعنی افغانستان د پاکستان مخالفت کړی و، دا یې نه تسلیماوه. صحیح ده؟ او دا کوېشن هم پکې راتلی شي چې د پاکستان کله آزاد شو نو هغه کوم یو پیل عمل کو چې پاکستان یې تسلیم کو؟ هغه و زموږ چې کوم ګاونډي هېواد دی هغه و ایران واحد ملک و چې دی اول پاکستان تسلیم کړی و. یعنی دا زموږ سره د UNO کوم ته چې په الفاظو کې یونایټډ نیشن اف ارګنایزیشن ویلی شي، دې باره کې مختلف اهم کوېشنز تا به دا زده کړي وي او دې کې به ډېر څه یاد کړي وي.